او دا چې سپین لباس سپین صادره تور بټکې دی لاس کې تسبیح دی د اسلام आवाज دی کلمه ده غټه ګیره ده او منځ کې د دین د هر صحیح عمل دشمن دی د قرآن سنت د دعوت دشمن دی مراکز د اهل حق بندي د دعوت आवाज بندي د په سپین لباس او په تور بټکی باندې بس څه وکړو تاسو وګورئ اخر کې دا د جلال آباد چې دا کوم عالم دا ابل شپه وجلې دی مولانا شیخ سردار ولی صاحب د جلال آباد په سطح د نګرار په سطح د کابل په سطح او د افغانستان په اکثره حصہ کې او پاکستان کې او په نور دنیا کې دا غره دعوت आवाज الله پاک خور کړي مثال لږه په خپل باندې وجه لګه دا کار مکوا او په وجه ورزبي چې علي حق یوم پرې نه دي د دې ناولو دعوتونه کی د شرک دعوتونه کی ادي آزاد ګرځي چا سره ذاتی سره جرمو نه دشمنی وا نه د چا حق والو إياك نعبد وإياك نستعين نظم عزتمندو کدا خلق را لګيږي او دا وایي چې یاره د یو عالم یا د یو چا په قتل باندې دا سلسله بند شي نو دا ډیر غلط تصور دی دا خود انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه شروع دي انبیاء قربانین ورکړي صحابه قربانین ورکړي سلف قربانین ورکړي تابعین او تبع تابعین قربانین ورکړي د جیلونو نه جنازي راوتی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دمشق جیل نه جنازه راوت امام احمد رحمه الله اکثر ژوند په جیل کې تیر کړي په جیلونو کې غریبانان شهیدان شي دا یو ډیر لوی کاروان دی دا یو کس په شهادت باندې د یو کس په مرګ باندې دا د توحید आवाज ما عزتمند څوک نشي بندوله دا د قرآن سنت نعره نه بندي دا به د قیامت پورې جاری او د الله کار دې کم ځکه چې لکه دا نظام د کتاب سنت برابر شي یو ظالم برابر پیدا شي به ایسته ګډوډ شیخ جمیل الرحمن رحمه الله کونړ کې په یو لږه حصہ کې د کتاب او سنت یو خسته نظام راوسته چې موږ د عام خلکو نه اورو چې نسوار سیګریټ هغه هم چا نشو خرڅولی لیکن هغه هم ظالمانو هغه نظام د برې نه خوسته او شهیدي دارنګې د هغې نه وروسته دومره ښایسته ښایسته اهل علم ښایسته ښایسته علما هغه شهیدان شو احسان الهی ظهیر یو ډېر ښایسته عالم و لیکن هغه دې شیګانو ظالمانو شهید کو په بم باندې والوزه دارنګې حق نواز ضیاء الرحمن فاروقي طارق اعظم دا ښایسته ښایسته علما دې شیګانو په بمونو والوزه دارنګې زمونږ د اهل علم چې وګوري حیران بش چې کم د کتاب او سنت دعوتونه کوي مخکې موده کې په دې کابل کې یو ډېر ښایسته عالم و متوکل به ورته ویو او دا کابل په آبادو نه چا سره ذاتي سره جرم و نه دشمنی و نه د چا حق والیو لیکن په دوکه باندې د کور نه ویسته او به زما عزتمندو شهید کو به داسې تیل به د پاسه اړوجو یعنی کافر سرم څوک داسې نه کوي هغه کابل یتیم کو شړې هغه کابل به هغه بدبخته خلکو زړونه خپل یخ دارنګې لږه مو د مخکې داسې وګورئ دا زموږ د ښار کې مولانا شیخ عبدالحمید رحمه الله چې یو ډېر داعي سړی و د کور نه راووته او مخې د ودرېدل شهید یې څه جرم یې دی غلا یې کړې ده زنا یې کړې ده قتل یې کړی دی هېڅ نشته د زنا اډې کولاو دي د هغې څوک د بوس نه کوي د شرک اډې کولاو دي نن افغانستان کې پاکستان کې د هغې څوک د بوس نه کوي دارنګې زما عزتمندو د سودي نظام د ظلم نظام عرسونه د شیګانو د ګنده ګنده حرکات دارنګې د ناولي سیفین
د شرک دعوتونه نن ملک آزاد دي یو مشرک د ګوته څوک نه نیسي یو مشرک نه وجدي لیکن اهل حق چې आवाज کوي که د دنیا یو سر کې دی او که بل سر کې دی مجرم دی نو تاسو وګورئ اخر کې دا د جلال آباد چې دا کوم عالم دا ابله شپې وجلی دی مولانا شیخ سردار ویلی صاحب د جلال آباد په سطح د نګرار په سطح د کابل په سطح او د افغانستان په اکثره حصہ کې او پاکستان کې او په نورو دنیا کې د هغه د دعوت اواز الله پاک خور کړی دومره یو ښایسته دعوت روانو دومره یو ښایسته نظام لیکن هغه ظالمانو یول مدرسه راغونډه کړه بې مدرسې نه بې دعوت بند کړه بې اخیر انجام دا شو چې هغه ژوند یې مله خوښ نه دی هم شهید یې نو سړی حیران دي چې دا څنګه اسلامي امارت دی اسلامي نظام دی چې همداسې پکې ښایسته ښایسته علما وجلی کېږي او د دین دعوت او هغه ځایونه یتیمانان کېږي دا څنګه اسلامي نظام دی چې د کورونو نه نوجوانان بوځه او بیته یا په نیرونو کې ارته وه او یا په یو ځای کې ارته دا څنګه امارت دی چې جیلونه د اهل حقو نه ډک دي زناکار پکې نشته مشرک پکې نشته کافر پکې نشته انګریز پکې نشته دغه اهل حق پکې دی دا اسلامي نظام دی او جواب دا دی چې د دې نه موږ نه خبر او دا چې کوم دی نو بعضې خلک دی هغې کوي څومره افسوس دی یو کس شهید کېږه دوه شهید کېږه درې پنځوس سله او د دې هېڅ تدارک نه کېږي او نه د دې کنټرول او اخره کې بانه دا ده چې موږ دې نه خبر دا اوداسې مثال دی چې په خوله باندې دی وایي چې هلکه دا کار مه کوه او پټ بیا وایي چې ورځه بې چې اهل حق یو هم پرې نه دي د دې ناولو دعوتونه کېږي د شرک دعوتونه کېږي ادې آزاد ګرځي نو د دعوت سره ما عرض کوو زما عزتمندو دا قسمه تکلیفونه تړل شوي څومره ښایسته د علم یو چینه وه د علم یو مرکز د قرآن سنت د دعوت یو داعي جلال آباد کابل نګرار دا ځایونه پې آباد هغه مدرسې شړه کړه هغه طلبه یتیمانان کړه د هغه واړه واړه بچي یتیمانان کړه هغه د علم رڼا یې خاورو ته ښکته کړه دا ظالمان به هم الله له جواب ورکوي چې موږ چې کوم دی د یو خیر کار کړی دا لاسونه به دې ظالم الله پاک په اور به یې زیږي لکه د ابولهب چې تبت یدا ابي لهب وتب دقسې دا لاسونه چې کومې ګوتې چلولي دا ګوتې به الله د جهنم په اور باندې سیزي کومو خلکو چې دې کې مشورې ورکړي دي دا خلک مجرمان دي الله به دوی لم سزا ورکوي کومو خلکو چې په دې باندې رضا دي او خوشحاله دي دوی له به الله پاک سزا ورکوي دنیا کې هم الله سزا ورکوي آخرت کې هم الله ورکوي د الله دا قانون دی چې ظلم حدیث قدسی دی انی حرمت الظلم علی نفسی ما په ځان ظلم حرام کړی تاسو هم په یو بل ظلم مه کوئ د کفر نظام او کفر چې هغې ته یو وخت پورې الله صبر کوي لیکن ظلم الله نه برداشت کوي د ظلم هغه تخته زر اړی نو نن چې کوم ظلم روان دی زما عزتمندو د هغې ظلم انجام به وګورې ډېر زر به دا نظام الله بدل کړي ډېر زر به دی الله دا قدرت واخلي دې نه خوا مخکیني ښو د اسلام نوم خو بې نه و خلکو یې اشرف غني داسې دی او بلانی دی او بلانی دی موږ وایو چې سوچه بې دینه دي لیکن د اسلام دپاره خو څه ضرري نه و مدرسه به کې کولاو وه دعوت به کې کولاو اهل حق به کې کولاو مساجد د قرآن سنت کولاو هغه د بې دینه یې په هغه موږ څه او دا چې سپین لباس سپین صادره تور بټکی دی لاس کې تسبیح دی د اسلام आवाज دی کلمه ده غټه ګیره ده او منځ کې د دین د هر صحیح عمل دشمن دی د قرآن سنت د دعوت دشمن دی مراکز د اهل حقو بندي د دعوت आवाज بندي د په سپین لباس او په تور بټکی باندې به څه وکړم
دا خو اسلام د بیخه ختمی دې د وجې نه زما عزتمندو د خپل دین باره کې بیدار شئ بیدار د خپل علماو قدر کوئ د هغوی درسونو حلقو ته راځئ خپل بچي علم ته کښېنوئ چې دا کاروان د قیامته پورې رواني قیامته پورې به د الله دین دپاره قربانیانې ورکوي ځوانان قیامته پورې به د الله دین دپاره شهدا ورکوي قیامته پورې به توحید د آواز لګېږي قیامته پورې به د قرآن سنت د رڼا بلی اگر که مشرکان هغې ته پوکي وایي او مړه کوي اگر که یهود نصارا هغې کوشش کوي چې ورانېږي اگر که سیفین او شیګان د هغې خلاف نارې لګوي او ښایسته ښایسته علما شهیدان کوي لیکن دا رڼا به بیا هم همداسې بلی بیدار شئ بیدار